د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم سفر چې کله شام ته کېدی هغه په داسې حال کې کیږي چې په عربو کې یو مبارکه زنانه چې هغه د جاهلیت په زمانه کې هم او د اسلام په زمانه کې هم دې ته لقب د مطهري ورکول سوی ده، دې ته لقب د پاک دامنې زنانې ورکول سوی ده. هغه زنانه څوک؟ هغه زنانه خدیجة الکبرا چې دا د محمد رسول الله اوله کوروالا وله. الله تعالی په قریشو کې په عربو کې و دغې زنانې ته ډېره مالداري ورکړې ول. هر کله چې به د عربو قافله له مکې څخه د شام طرف ته تلله بیا به دغې خدیجة الکبرا خپله مال یو چاته په مزاربت باندې ورکړو، هغه ته به یو حصه ور معلومه کړله، هغه به د دې مال یوړی شام ته چې هر څومره ګټه به یې وکړه خپله حصه به یې ده ته ور معلومه کړې وه را به یې وړه. لیکن په دې وخت کې خدیجة الکبرا خبریږي چې په قریشو کې یو ځوان چې د محمد په نامه باندې دی، په داسې حال کې چې د ده عمر 25 کالو ته رسېدلی دی. هغه خبریږي چې دلته یو امانتداره ځوان پیدا سوی دی، دلته یو صابرناکه ځوان پیدا سوی دی، دلته یو حلیم ځوان پیدا سوی دی. نو محمد رسول الله ته پیغام را واستو. محمد رسول الله ته وایي چې دې وارثي قافله له مکې څخه د شام و طرف ته ځي، زه به دا خپل مال و تا ته وسپارم، تا ته به په مزاربت باندې درکم. ما ستا نوم اورېدلی دی د امین په نامه باندې، د صدیق په نامه باندې، د صابر او د حلیم په نامه باندې. محمد رسول الله له خپل اکا سره مشوره وکړه، هغه دا ور خوښه کړله چې ته د خدیجة الکبرا مال یوسه د شام و طرف ته. خدیجة الکبرا ته الله تعالی دومره مالداري ورکړې وه چې د قافلې ټول مال یو طرف ته کې او یوازې د خدیجة الکبرا مال بل طرف ته کې، دغه د دې مال به باندې زیاتو تر ټولې قافلې. نو محمد رسول الله 25 کلن ځوان ده، خدیجة الکبرا خپل مال په مزاربت باندې محمد رسول الله ته ورکړ. دا د محمد رسول الله دویم سفر دی. اول سفر یې په 12 کال باندې چې د ده عمر 12 کاله و د شام طرف ته کړی، بیرته پر لارې راګرځېدلی. دویم وارې چې کله د شام و طرف ته قافله روانه سوه محمد رسول الله ورسره دی. د خدیجة الکبرا یو مریی هم ورسره ملګری دی، خپل یو غلام یې ورسره ملګری کړی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پر لارې به یو ځای ودرېدل، یو داسې ځای ودرېدل چې هلته یو راهب دی، هلته د یو عالم ځای دی، لیکن په هغه ځای کې یو درخته ولاړه ده. محمد رسول الله چې کله ودرېدی تر هغې درختې سایې لاندې کښېنستی. هغه راهب، هغه عالم چې د نستورا په نامه باندې دی، هغه ورته راځي، ورته وایي چې ای ځوانه، تر عیسی ابن مریم وروسته په انبیاو کې یو کس هم تر درې درختې لاندې نه دی کښېنستی. دویم روایت دا راځي چې هغه راهب ورته وایي چې د نستورا په نامه باندې دی چې تر عیسی ابن مریم وروسته تر دغې درختې لاندې نه نبي کښېنستی دی نه یو عام سړی کښېنستی دی، چې ته تر دې درختې لاندې کښېنستلې. نو بیا یې په دې وخت کې له میسره په نامه باندې یو کس دی، له هغه څخه پوښتنه کوي. د نستورا له میسره څخه پوښتنه وکړه چې ما ته د دې ځوان حالات راوښیي، د دغه ځوان دغه سترګې په کوم وخت کې سرې وي. میسره ورته وایي چې د ده د سترګو سوروالی ختمیږي نه. چې کله یې دا خبره ورته وکړه، دغه راهب چې د نستورا په نامه دی هغه ورته وایي چې محمد نبی آخر الانبیاء، دا آخر د انبیاو دی، دا هغه کس دی چې د هغه ذکر په تورات و زبور و انجیل کې سوی دی. میسره وایي چې کله موږ له دې ځای څخه روان سو، شام ته چې کله ورسېدو د محمد رسول الله کاروبار شروع سو. له یو سړي سره یو څه خبره راله، هغه سړی ورته وایي په دا کاروبار کې چې ته په لات او عزا باندې قسم وکړه. لات او عزا یو دوه بوتان دي، قریشو به د دې عبادت کوئ. د الله رسول ورته فرمایي چې ما هېڅکله په لات او عزا باندې قسم نه دی کړی.
چې کله زه پر لات او عزا باندې راسم له هغو څخه مخ اړوم. چې کله یې هغه سړي ته دا خبره وکړه، هغه ورته وویل رښتیا چې ته په دې خبره کې رښتینی یې، ته په دې خبره کې صادق یې، ستا له مخه څخه، ستا له کاروباره څخه، ستا له ښو صفاتو څخه موږ ته هغه د خپلو علما کرامو خبرې را یادېږي چې هغو موږ ته کومې خبرې کړي چې په تورات و زبور او انجیل کې چې کوم آخري نبي راځي هغه صفات الله تعالی په تا کې ایښي دي. خاتم الانبیا به